د ډېرو خلکو د خولې نه د کفر کلمات وځي. ډېر خلک هغه خبرې کوي چې هغې خپل ځان ته فکر نه کوي، هغه جرمونه دی کوي چې دی سوچ نه کوي چې ګورې دې خبرې ته سوچ وکړه، ستا د رب رانیول خو ګورې ډېر خطرناک دي. ګورې یو بدبخته یو زنانه ته یو نیکعمله سړی یو بدبختې زنانه ته په لارې روانه وه، هغې ته یې ویلې خورې دومره بې ستره روانې، دومره پوزیشن دې کړی او په لاره ښکاره روانې، ته د الله نه نه هېرېږې؟ که ستا رب په دې ساعت ستا نه ساه واخلي ستا به څه حالي؟ خو ځینې سړي کې دا کار یي، په ځینې انسان کې زړور شوی رب وله مهلت ورکړی، د ده دا ذهن کې دا چې زما رب ما ته څه نه وایي، د ده په ذهن کې دا خبره ننوتي، د دې بدبختې د خولې نه دا خبره وختله، ویل زه به د خپل رب سره په جوال او په ټلیفون باندې رابطه وکړم چې دا خپل ملک دې بیرته واپس کا. خو د الله داسې عجیبه غوندې رانیولي، ان بطش ربک لشدید. دا نوجوان وایي په خپله نه وایي ما چې داسې مخ واړو د دې خبرې د وجې نه په ما باندې یو اثر وشو چې دې بدبختي څومره غلطه خبره وکړه، وایي چې ما دې بل طرف ته مخ بیرته راړو، هغه نه سکوره توره پرته وه. د الله داسې قانون دی، تاله به مهلت درکوي. دا خبر یاد ساته، صبر ته نه وي ډېر وخته، خو ګورې دا یاد ساته تاله ګورې سزا شي در کولی.